باب الجريد على القبر واصحاب ريد الاسلمي ان يجعل في قبره جريدان ولا ابن عمر بستانا على قبر عبد الرحمن فقال انزله يا غلام فانما يجله عمله وقال خالد باب الجريد على القبر فقبر صانج كيف مسألة تيرا شبه لك معكم تنجي جماعة وقفة كده تيرا شبه رسول الله مبارك بعد قبرين ترجو فإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فلا وإنه لكبير وبيا أخيرا كده بيا ثم أخذ جريدة وشقها بنصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تهب ساعة. وقول من الكبير إجمالي ده تفسير مولد إذا أثرت إذا عذاب ذلك سبب سوء نبعض حضرات إلى البيغمبر مبارك معجزة أو ذات معجزة ولعله أن يرفع هذه مناسك سكوى هذه كسوى مناسك يخفف تخفيف فاويل ومعنى رفع العذاب او ما لم تمسا منتهى ندي دا عذاب بلکہ دا بداية دا حافظ ابن حجر ذكره لعله أن يخفف عنهما أي يرفع العذاب عنهما أو كلا أبا قرطشي ما لم تبصر إذا بلا أوچيني أو قرطشي نظر ندا سانگي صرف يو نشان دي کہ درسو کچھوی دی دا سانگی عذاب بپورتشی لیکن بعض علماء وچنا دلی تسبیح دا سانگو دا وجنا بدا عذاب پورتشی دا تسبیح فرمان دی اس لکھتا بدا اللہ وقتا خدا جواب ما مرجوح کردو لے بسا سوشی ولی مرجوح کردو لے بیا خدا معلومیږي لعله فدا سناوي عذاب پورته شي چې سناوي عذاب پورته شي نو چې اوچو بیا به شروع کیږي او یا به داسې وایو چې دا د دې سنا د وجه نه پورته شي او بیا به شروع کیږي خیر شامی کې دا یو قول دی او بیا به د دوی ما چې په صحابه کې صرف او صرف یو صحابي حضرت بريدة الأسلمي أغلب وصيت كلو جنما فقبر مساكن وقالت مجتهدين دي صحابة وقالت دينا اجتهاد كلو أو دادوه ممانع مجتوى إذا من تسبيح لیکن پٹول صحابوں کے صرف دے یو صحابی وصیت کرے دے بچانا دے اور پٹول صحابوں کی چر دے یو صحابی بیر در دے وصیت نا چاپ قبر شنے سانگے ندی خاتے بتاؤ لگی کہ اکثر صحابہ روکے رہے ہیں سلسلہ پیغمبر لیکن دابی اور ایک دی حدیث مطابق ابن عابدین شامل کلی یکرہ قطع النبات الرطب عن القبر کہ کم شنکوٹی لی دا بدا قبرنا نلرک یکرہ قطع النبات الرطب والحشیش الرطب شنکایا وشنکوٹی كمقبرين دون اليابس دا قيد بكشتها دون اليابس يقول شنا خوش بريكول شيء دا شامم لكلي وصاحب دا بحرم لكلي وليو قول خبكشتكنا يو قول خشتجي التسبيح وقرآن ثابت له إن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه كتب التسبيح دي ويقول لي سبح ده غير ورا يكم ده دخل التسبيح ويلي شيء برکت خو باغلوی دي نص پیدا به اقام مخاوي او برکت پیوي او بعد حضرات یو بل خبره ډېر اشتیا او صاحب د بحر دی کړي دا ډېر مزیدار چې دا تسبیح خودي وي خو نه وي کوئی چې دې تسبیح وي دا غونس پیدا کیږي د الله په ذکر دا توجه د الله ذکر طرف ته کړي چې دا غوښتنه د الله ذکر تشي اگر چې انت سړی مکلف دی او اعمال ثواب نشته په قبر کې نو څه پیدا خو بیا میږي دا نو فقهاو لیکلي چې مقبره شنه بوټي او شنه واخه پرې کاوه
البته دا قبرونو ته یو غوره تاوان ورکوي نو بیا خیر دی یا بعد وخت کې داخلي ګیاګانې دومره شي چې په هغې کې مږي وشي یا څاروي ورپسې راځي څاروي په قبرونو کې ټول قبرونه کېنوي نو د دغې عارض د وجې نه یې پرې کولی شي بې عارضه نه خو زموږ په دې وطن کې یو غلط رواج هغه دا دی چې اوچه ګیا راوړي اوچه او په دې مقبره کې دی په دې اونولي دا ګیا لږه پرې کړي نو اوچه یې کړي نو اونولي نو اور ورته ورکوي هغې سره هغه اوچې ګیا د وجې نه هغه شنه ګیا وسوځي قبرونو د پاسه اور بلول مکروه دی او بل په اور کې نقصان څه دی اور خو عذاب دی نو مکروه دی نقصان دا چې دلته پکې میږیان دي حشرات دي ټول پکې وسوځي دا ګناه ده دا بیا ناجایز دی ورپسې شه مولانا وقال خالد بن زيد ابن وهن شباب في زمن عثمان وإن أشد أصبر يدي خبر دي كتاب التما क्या हवाला है हाँ दा अलकद المتوالي नवा ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह तकरीर आगे पायो हवाला दर करेवा इमामी शेतर कला शिना गया परे कवल तस्बीह कोई नम परे कवा और फैदा बगिश्ता पड़ीता और बुरेदा वसीयत गई नो कुरान तिलावत और पतरे देवला दे मड़ी फैदा वर माखिरा शवा वसीयत करियो बुरेदा अस्लमी अयू जाल फी कब्रिही ए अला कब्रिही मबल रिवायत मिफ्ता यरीना दार दरेव वरआ इब्न उमर और इमाम बुखारी वे के नूर के अदा नहीं करे वाला कौल दा नकल गई खैमा फकबत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर सिद्दीक لذلك يا غلام أهلك لذلك فإنما يذله عمله دينا سمالهم يجي إذا ديشنو سان روحيز پیدا لکھتا پیغمبر مبارک اللہ کی کڑی موجزے ہوا خلاص اشبا خبرا فده دوار حدیث راولا قال ده پاکی فیصلہ و نقللا ده فیصلہ ارکده بے تدبیق و کم کنا کہ اصل کے قیدت دنیا میں جوڑا ہوا یو عام شیر ما جوړاوه چې بس کم مړی هغه خفیږي او ته به هلکه شنې پې کېدی او که داسې یو سړی یو کس چې وکړي انکار هم پرې منډوه خلاصه شوه اوس دویمه خبره کوي چې قبر څومره پکار دی دا نه بیان درته کوي مولانا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر د ځمکې نه یو دیش اوچت غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچت یو لیش یو بالش دی غاړه او بیا ماهی پشتو ماهی پشت پیژنې د ملا د کپ اوچت دی یعنی دا سری میان دی اوچت او چې اوبه دی وی دې کې د ائمو ثلاثه د امام شافعي اختلاف دی شافعي وی قبر مسطح مربع کا قوارې سوا او ائمه ثلاثه وینا میان ولا اوچت کا یو بل دی وی ائمه ثلاثه دا او غټ قبر یاد ضرورت ونشته چې ډېر سړی غټ جوړي د څومره دا نو په وطن کې یو بل غم دی باندې تاسو په شخص خو پرېدا خو چې په میاز کې واچي نو باندې خبر جوړ کی لیکن لحد خو بغلی قبري بغل ته یو سایډ دی کنه نو چې بیا د پاسه هغه قبر جوړي نو په هغه ډوره ورته وایو کنه باندې جوړ کې لحد دی بار پاتې لیکن مړی دی هغې باندې قبر دی هغه وایي په هغه د پاسه راځي خلک پې اګي نه 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 چې قبر جوړوي دا حفره خو بنده شوه دا حفره بنده شوه نو په حفره د پاسه قوله خلک اجي چې اوبه پکې دننه لاړې نه شي خو چې قبر جوړوي چې کوم لغت کې مړی پروت دی هغه ځای ورسره راګیر شي دا ذهن کې واچوي یوه دویم دا چې د رسول الله مبارک په قبر یې نري کاڼي شوي صحابه نري کاڼي پرې واچي د نرو کاڼو دا فایده یي چې دا کاڼي په دې خاوره کلک شي نو خاوره به دې نه پرېږدي بس دا شوه دا د قبر نور پکې هم نښه لګولی شي که د قبر سر ته د یو کتبه ولیکله چې فلان ابن فلان خیر دی د دې ما سره دلیل شته دلیل کوم دی دی حضرت عثمان ابن مسعود رضی الله عنه وفات دی نو علیه السلام یو صحابي ته ویل سیګار
دې سر باندې ورګېد نعرف به اخانا هدې به دا خپل ورور پېژني معلومیږي دا چې د وړي د معرفت لپاره یو کار کوي نو هغه تیږه بیا هغه سړي پیدا نه کړي چې رسول الله مبارک په خپله راوړو کېږي هغې نه معلومیږي چې معرفت لپاره یو نشانې کولی نو نوم لیکلی چې خلک چې نوم لیکي نو بسم الله الرحمن الرحیم پې براوړي چې د قرآن آیت به نه لیکي او څوک د قبر نه ګیر چاپېره آیت الکرسي لیکي او څوک معوذتین لیکي نو سپی راشي او په پې اوچته کې ملتیا لیکي نو ته مړي له خیر رسې خیر ورته نه رسي او د قرآن بېعزتي دی او که ته وایې دا دی معبود د سپي نه راځي پیشوګان نه راځي ځکه نو د قرآن شریف کولاو په دې میدان کې ده بېادبي ده که نه نو دا خو د قرآن په میدان کولاو کې خاورې پهلو دي دوړې پې د پاسالو دي باد و باران پې کېږي نو د قرآن حتی کولی کې ظالم نو دا آیت الکرسي شو بسم الله الرحمن الرحیم آیت د قرآن دی دا مې لیکه نو مو لیکه فلان ابن فلان هم که تخته لږه اوچته که ځکه نوم کې مقصد د پیغمبر نومې یا د الله نومې چې د هغې هڅه کوو بېعزتي راشي زه ورسره پسې شم وإن أشدنا وثبتنا الذي يجب قوله خارجه ابن زید دا تابعین ښه او دا یو د فقهای اربعو د مدینې نه دی رأیتني ما زالوا یریدهم ځوانان په زمانه د عثمان کې ان اشدنا وثبتا سخت زمونږ نه په ټوپ کې هغه کس به و یصب قبر عثمان چې د عثمان ابن مزعون د قبر نه به یې ټوپ حتی وجابې یعنې قبر یې کولاو اوس دې کې درېیمه خبره کوي درېیمه څه کوي دې کې یو روایت ورشته ښه هغه روایت د جابر دی تاسو سره نوټ کړه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد على القبر على حفرته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر على حفرته كنا نذا لحد وسرده حفرته سره شامل دی حفر دا غیب شوی دل استلی شوی او بیو بل حدیث امرا ترا یاد دی نوری کده چا روایت راوی میگه الفاظ مفهوم دادی چې کومه خوره د قبر نوستی شوی هغې نه دی هغې لا یجعل على القبر قبر لا يجعل على القبر أكثر من التراب الذي حفر چې کومه خوره کنستلی شوې د هغې نه زیاتې خوره به نه راوړې ومخه بیا په سواره کړه دا د حضرت عقبه روایت دی ورپسې شه مولانا وقال عثمان بن حكيم خلدي حاجة فاجلسني على قبر اوس بله خبره کوي په قبر شپې کې ښوده او په قبر باندې ودرېدل څه حکم لري نو مولانا صاحب دې کې دا د تفصیل مې وی خو په دې حاشیه کې شته او د امام طحاوي نه نقل شوې ده لږ وخت ورته کېده حاشیې ته یو ګوټې وګوره پیدا دې کړ دې کې څه وایي بسط هذا المبحث أبو جعفر الطحاوي في المعاني والآثار وأورد الأخبار بالنهي عن الجلوس على القبر. تاسي آثار دي إذا غير معلومين چې په قبر باندې کې او قبر باندې پیمان کې ډېر آثار دي بلې او ډېر خلک هغه آثار دي چې او په قبر مخفیم نږدې او په قبر باندې نه هم ثم قال وذهب قوم إلى هذه الآثار يقوم دغي آثار التفزيق في جلوس على القبر وتد أقدام القبر ممنوع فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور وخالفهم آخرون وقالوا لم ينهى عن ذلك يا لم ينهى پیغمبر سے من نذكر لكراهية الجلوس على القبر ولكنه يريد به الجلوس للغاية والقبر أتكم كده جلوس تمنى هذا غاية وضرور الضرر او دا جائز دی په لغات کې يقال جلس فلان للغائب جلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن علي أخذ عثمان بن الحكيم عن أبي أمامة زيد بن ثابت قال هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث لغاية أو صحابي فقبل وي يا غدا جلوس تمنع وغدا قول غاية ودفعه
فبين ذلك في الجلود المنيان بيانه فآثار ولوك يا غمق صحابي اشتدت دليل رولني أغاث شيء وقد روى أبي هريرة نحو من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي محمد إذا قول غاية فقال جلوس منده أو كما روايات كمن عن جلوس ومدقة منازعة جاهل وقد روي ذلك عن علي وابن عمر انتهى كلام الضحاك مختصرا وزعيني كلام ما عيني فقبل بيقا كتلنا قال العيني فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم يودد قبول حرام أو نوم عليه ليس كما ينبغي وإذا أحناف تدانت بٹک نرے ہوئے کسو کوئی أحناف کہ ودد قبور أو نوم بممنوع حرام دے وإذا ٹک خبر ندا ذکر وحاوی هو أعلم الناس بمذاهب العلم أو خصوصا مذهب دے امام ابو حنیفہ بڑے خبردار دے قال محمد بن الموطا أخبرنا مالك قال بلغني علي بن أبي طالب كان يتوسط عليها قال اخذ التكياب وانا ويستجي عليها قال بشر يعني القبور الذي وقال ابن الهمام يكره الجلوس على القبر وهو الجلوس ابن الهمام ذلك انتهى يعني كراهية كم يوصل لك تنزيهي وما في خلاف الأولاء تنزيهي دامانا كما صرحوا ذا جاولي ذا ابن الملك مبارك شرح المشاعر تبنى تفريق كتاب حيث قال في بيانه لا تجلس ولا القبور بنهي التنزيل لك استخفاف ذا ميت ولم يكن بعض العلماء لما روي أن ابن عمر كان يجلس على القبور وعلي كان يستجب عليها أو نهي محمود فريد فقول مانه قال علي القالي فشرح الموطات نهي التنزيل أو عمل علي محمود فرصت رخصت على كذا توحيد بنيتني كذا توحيد بنيتني بها مطلوبني والأولى الاختلاف قد هذا كذان ساتا نو دا اختلاف نبغوني داري رخم عشية دا ذان سرنوت كوا ذوصل بسيشا وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان عمر رضي الله تعالى عنهما يجلس على القبور وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا معاوية بن الأعمش المجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة نتبذا فشقها بإصبعين ثم غرز في كل قبر واحدا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا باب موزة المحدث عند القبور صرف رسول الله مبارک خپل زندگی کې د قبر خوا کې یو ځل وعظ کړ پرون یو کې بیان هغه کله کړی دی هغه مړی قبر ته ورکته او لا قبر تیار شوی نو تر تیارېدو پورې په ناسته کې دوه قیراته ثواب نو چې اسې خلک ناستو رسول الله مبارک ورته تقدیر یو مسله بیان بس چې اسې ناستي د تقدیر متعلق یو مسله بیان کړه نو که اوس یو قبر جوړیږي او خلک د قبر خوا کې ناستې وتې ګپ شپ لګوي او یو مناسب د قبر جوړېدو پورې ډکېدو پورې څه مسله ورته وکړي نو اصل موږ سره راغی بدعت نشوه خو سنت موقته موته نشوې دي ځکه چې په ژوند کې رسول الله مبارک یې وطن کړی او نن سبا د خلکو واجب او فرض جوړ کړي او زموږ خلکو نن بل رواج هم دی مقصود هلته ناسته وه تر د قبر د جوړېدو پورې مقصود هغه وه او دا وعظ مقصود نو دا غیر مقصود و چې خلک هسې ناستې ته خبره ورته وکړه نن هغه ناسته غیر مقصود د وعظ مقصود ګرځېدلی ملا صاحب خامخا ودرېږي او بیا قبر دی تیار چې وي دوا بیا روان شي مقصود پاتې او که کوم ملا صاحب په قبر تقریر ونه کړي نو ترې مبتدي خفه وي وایي تا زما په قبر تقریر ونه یعنی نن سبا دا مستحب خلک لازم ملزوم ګڼي یو التزام یې ګڼي او نن سبا څنګه د جنازې لمونځ یو مشروع ګڼي دقرنګې دا د قبر تقریر هم خلک هغسې مشروع ګڼي یو حصه د جنازې یې ګڼي بلکې د ټولو نه غټه بل څیز دی چې نن سبا د هغې رواج شروع شوی دی دا چې د قبر نه مخکې په جنازګاه کې ملا صاحب ورشي او تقریر د مړي دا
راتلو پورې او یا د ټیم د پوره کېدو دا یو رواج دی نن سبا هغه ختم شو اوس د هغې نه خلک ځي پخوا به خلک لاړل مقبرې ته نو مقبره کې به ناستو نو چې مړی به پوره تیار شو نو بیا به تلل او نن سبا خلک چې جنازه وکړي دوا به وکړو ځان خلکو مړي وارثانو ته وښایي نو ترېنه روان شي نو مقبرې ته قبر نه ډېر کم خلک ډېر لږ خلک ډېر کم خلک لاړ شي نو یو تقریر دلته ملا صاحب وکړي میلمه عالم راغواړي دې له چې تقریر وکړي مخکې وي موږ ته اطلاع کوي وایي چې جنازه په 10 بجې ده چې تاسو به 9:30 بجې راشئ قبر سره بیان باقاعده مستقل نو هلته خلک راغونډ شي نو بیان وشي چې بیان وشي او جنازه وشي ټول خلک راشي صرف د مړي وارثان قبر ته لاړ شي د خاص دوستان ورته هلکه سنت خو پاتې شو قیراتین ثواب خو دې پرېښودی او دا تقریر خو پیغمبر مبارک نه دی نو که یو سړی اسې وایي چې یاره خلک اسې ناست دی او خبرې کې راشه د دین خبرې وکړه وعظ نصیحت به وکړه نو بیا به شاید چې بدعت دي خو که ته حصه د جنازې ګرځې چې د جنازې په متعلقاتو کې دا شی دی که نه کوم نو ګناهګارۍ کوم که نه کوم نو زما د جنازې یو حصه کمه شوه بیا د بدعت د شي خالي نه دی او یو درېیم درته وویم درېیم زموږ د خلکو څه نقصان دی دا په مردان کې دا درېیم شی ډېر مشهور مردان کې چې په درېیمه ورځ به خامخا مولا راځي او تقریر به کوي مردان کې دا شته ده که نه مازدیګر به ما ته زما دوستان عبادت ټېلیفون کې راځي زما دوست یې مړ دی لږ درېیمې له راغی ما ته وایي با که درېیمې له راغی درېیمې له زه نه درم دی ته که د ډېر خاص دوست وي دعا له لاړ شو یعنې نه زه نو مازدیګر نه پس خلک ټول راغونډ شي راشي لوډ سپیکر یې لګولې وي نو ملا صاحب تقریر وکړي چې تقریر وکړي نو بس اخره کې دوا وکړي او خلک خواره شي هلکه دا څیزونه ټیک ده چې یو وعظ نصیحت ته څوک راغواړي نو موږ زر ده ووایو مړه وعظ دی مړه نصیحت دی که څوک راغواړي او نصیحت وکړي وعظ وکړي دی که څه ګناه ښه ده چې خلکو ته دین ورسي نو که نیت دې دی چې دا خلک راغونډېږي ما له تعزیت ته او زه یو مجلس د دین جوړومه چې خلکو ته نصیحت وشي او خلک څه فایده واخلي او یا د مړي وارثانو له تسلي شي نو شی به بیا بدعت دي خو دا التزام کولی او دا تخصیص یې کول او چې دله څوک را نه شي ملا صاحب افکار کول نو دا به د بدعت نه بیا خالي دي لکه نن سبا زمونږ د جنازې تجهیز او تکفین کې خاتم داخل دی وی تجهیز او تکفین مقدم دی په دیر باندې نو تجهیز او تکفین کې مسلم دي هغې کې خاتم دی مالګه صابون دا شیان هم دي دا خو د تجهیز او تکفین حصه نه ده زر به موږ دلته هم دا ووایو یو صدقه او صدقې له نه د مکان تخصیص ته او نه د زمان ته هر ځای ورکولی شي نو دا صدقه کور هم ورکولی شي او په مقبره کې مو بل دی او 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 د دې نه د یو حکم شرعي جوړ کړه چې نه دا د تجهیز او تکفین حصه ده او دا د جنازې مستقله حصه ده او که چا ورنه که څوک جنازې له نه دي ملایانه خونان خو بالکل نه دي یو باوی تخصیص د مکان نار دی دا تخصیص نه دی مقبرې ته دا دونه پټونه راوړئ دا ولې داسې کوي زموږ فقهاو یو شی لیکلی دی چې مړي پسې یوې سړی فدیه ورکوي نو وارثان ورکولی شي فدیه هغه وصیت کړی او مال یې وي د 16 نه در باندې نافظ دی او که وصیت یې نه کړی او مال یې وي او وارثانو خوښه ده بیا او غاړه ونه خلاصوي د روجو او د منځونو نو خلاصولی شي واجب پې نه دی خلاصولی شي او که مال یې نه او بعضې دوستان یې وي رشته داران یې وي چې موږ به له غاړه خلاصو بلکل خلاصولی شي او هغې دپاره بیا ابن عابدین الشامي یو حیله هم جوړه کړې ده مولانا عبدالحی رحمت الله علیه د هغې دپاره یو اووه شرطونه لګولي خلک ورته حیله اسقاط وایي
خدای شرطونه دی مولانا یو شرط دی دا دی چې دې سړي باندې به د منځونو او د روجو پاتې وي یو شرط چې نی اسې احتیاط به نه کوي دا منځونه دي دومره روجې دي او دا به عمدن نه پرېږدي چې عمدن پرېږدي د هغې په فیدیو کار نه کوي د هغې خو ډېر لوی وبال شي خیر موږ به دا ووایو چې د یرجا من الله قبول یو دا شرط دویم دا چې دې سړي وصیت کړي مال نشته یا لږ دی وصیت یې او که وصیت یې نه کړی وارثان ورکوي نو یرجا من الله امید شته ممکن ده چې الله قبول نه کړي چې دا خو تا وکړه هغه باندې خو شی پورې هغه خو نه کړی دی او نه وصیت کړی مکلف و هغه یرجا به دې سره درېیم راز ده مال بیني او که دونه مال یې پاتې چې په ثلث د مال کې د ده د روجو او د منځونو فدیه جوړېده نو بیا د دې حیلې ضرورت نن سبا خو غټ خاني حیلې ورته کوي یو جرت مخه ورته خرڅه کړه ټول د منځونو د روجو کفارې فدیې خرڅه کړه یو جرت یو پلاټ والا خرڅ کړه او په پټرو چې کمیونې دي دا د خرڅ کړي په هغې کار نو غټ خان دی او پیسې برابر دي له هیله اسقاط وکړه دا ول خو ته تاسو کوم دی ولې نه تو قصدن نه دی وسره کتي بشي هغه مو قصدن نه په هغه خصوص وعیدات دي دا په وارثان او پسې کې په وارثان خو شي پر نو په هغه فرض یره دا په وې په خان او پتا درې ولا دا وارثان یې کې یره چې کې دي چې خدای قبول ها اوس به کې څه کنه نه خرڅ کې حساب دی ولې هغه سړی دی چې غریب دی بیمارو شیخ فانی و روجی ننیجی یا منظور دی پاتی دی معذور و غریبو فرضو مکلف و بس دنیدی کڑی کوتاہی تی شویدہ مالے نشتا یا غیر زیاد لے بیا بس کئی مولانا سے بل شرط ہو بل شرط دا دی کہ دا کفارو حساب کتاب ہونا بعض علماء وی تجدی په کفاره کې دا وی نسې کې لکه مثلا 100 روپے د یو مونږ او 100 روپے د روزې د تای حساب لګاو چې په کم 2 کیلو نه په 700 جوړي 100 به یو لور یا 200 به یو لور یا 300 به یو لور یا د 500 منځو نه یو لور یا د شپږ یو لور د 10 یو لور کا او کچر د 50 یو لور کړو 50 بل یو نشو اتیا دی یو لور کړی او شل دی بل لور کېو نشي یو قول دی ګورې ما زوې یو او د حساب مو دې معلومه بل سره بل دا کفاره به مسکین له ورکه وورکانه نن سبا د موټرو خاوندان مولایان پکې ناس دې کفاره دي مالداران پکې ناس دي اور سنداګان مولایان افغانان پکې ناس وختانم پکې غټ غټ ناسې غټ آئے اساټیر وسرا شمولانا سے ورو دا سړی دی په د مثال پتا و ما حساب د منځونو غریب دی مسکین دی فقیر دی سینشتا او د چې ما حساب وکړو د 100,000 روپو فدیه په پاتې حساب یې وکړو نو زه به څه وکړم یو غریب یو بل سړی دی دوست دی او یې ده ولا غاړه وروره د 100 روپۍ ورکولې چې زیاته نو دلته به یو څو مساکین کې نو دا زه مثلا درېیم ګڼې ما یا د مړي مال لږ دی 16,000 دی یا نور وارثان وي چې 16 تمت مونږ یې ورکوو 100 روپۍ زیاتې نشته دا 100 روپۍ ما دې مسکین توبه نیت مې پې وکړه د هغه د کفارې نو د هغه د 100 روپو کفاره یا فدیه څه چې ورته وی هغه وشو یاد دې د قبولې اوس داسې چل وکړه ثم يتصدق مسکین لمسکین بیا دې بل مسکین ته وبخي دی وایي چې دا مال خو زما دی خو د مړي غاړه خلاص مړي غاړه خلاصو هسې چل ولله مړي غاړه خلاصو دا بل مسکین دی د 2000
زرو بیا غته پیدا ورسېد هغه بل سوی او زم د مونږ غاړه خلاصوم دا پیسې زما شي پیسې را نه شوي ګورې پوره تملیک پکې اسې چل ولنه پوره تملیک پکې دی مالک دی وې زموږ 100 روپے باندې بل څه وکما پرې دا غاړه خلاصه کړم دا مونږ بل مسکین ته درې درش هغه بل شرط سره شرط دا چې مسکین ته وسنه ویم شرط سره دا نمبر دی چل ول باندې تملیک حکم دی به مالک کو دا نمبر ثم دا یو طریقه ده ول سبا دا خبره نه ده شامي کې دا او عبد الحي لکنوی لیکلی دا مولانا لیکلی لیکن نن سبا دا شروط نه پوره کېږي ځکه مونږ وایو مې کوي یو خدای غمال ډېر دی یو جرب د خاصه کې دا هغه چې مال نه دا چلولای دویم دا ویډیو د کفارو قصو پیسو جسدي دا هغه حساب چاله کوي دې چلولای او دریم څه شی دی چې څوک یو بل د بقیدا مساکین لري او غټ سنداګان مولایان دي مالداران او سلوره مداران نه بخي نه زموږ په کې کې یو مولوی صاحب مولانا عبدالحق صاحب نو د دې مفتي صاحب د پلار ماما د دې مفتي صاحب تاسو نو محترم صاحب د والد محترم ماما دې مدرسه کې مدرس پاتې تاسو راځو کې یو جماعت ته او مې خیر جماعت او توې زموږ طالبان پکې دی راځي هغه کې هغه امام ول دی خان او په هغه وخت کې اوسې بچی ټول غټ مالداران او افسران دي او هغه وخت کې د غریب او بچی ماشومان نو په خوا به ټانګې دي مخبرې ته تلې دا سامان به وړو نو دقه سې اسقاطو مسله شروع یو توبه بلبل داخله کې هغه ته وړه جمعه ته ما هغه ته هغه ټانګې ولا ته ورا چې دا مونږ کړیو صابونه مو نه دې پیسې مې ارسل پکې راشه ودا مونږ کړیو مولیا نه دا څه کې ودا زما شی دې کور ته وړم نه دا به مو ویشو تاسو دې ما خراب تاسو ما ته نه بخا هم توبه شو بخا ما خپل بچی نه زه خپل محتاج زما د زړه نه کېږي چې صدقه ولې صدقه زما بچی نه تاسو ما ته به دې مالک شوم زه خپل بچو وروړم چې دې مو کوړته یو مولیانو صاحبانو لوی قوبل جوړ په داخله د ټولو په کوونه او د حق وو هر بچو تاسو هر ته کیمرا هغه بیا لو جنجال جوړ یا خانات به خطو تاسو زموږ د مړي هڅه کوو دا قرآن ورته پته ولګېدل چې دا ټولنه صدقه نه ده یو اقا مولیان پکې نه اخره کې او نن سبا دا بخل مخلم نشته لري نن سبا یې را بچی نه وي یو دا ټول اسحاق قرآن ولا نه کړ یا شل قرآن ولا نه دا کنه نو یو په مغشیله کوتي وړي دا څه ته بداس کې هغه نه بګوتي یو څه دا ودا نابل باغی له کوم دیو چې بل ته بداس کی نابل په باغی له کوم دیو چې دوی یعنی حجر اسود خپل خیال واجو پیسې جوړې کړې پرې کې څو تمړې نشي خلاص باغ باندې حج پورې دي باغ روزي پورې دي باغ منځونه پورې اوس ورغلې دي خدای قسم چې داسې مضبوط پورته کړي د فرښتو سره د اوس پنه چې سرمن بدللو الله سوچا کوته دی بخې ټول ور منځونه نه دي کړې ظلمونه کړې پردیس مکه نیولې دي پردي مالونه خوري سودونه کړې دي حرام خوري کړې ده او ته په دو پیټو صابون بخې او په پلاسو شلو جانمازو بخې او په 15 ډالر مالګه بخې او چې ته په 15 روپے بخې خدای سره دوکا مکوا الله سره قسم په خدای دوکا نشي کوله خدای سره چل ول مکوا ته مکلف په عبادت او په منځونه لیکوا بلې تمامه کېږي چې تمام بل خاص باور کې او د په یو باندې چې واجب په مون مکلف واجب پر جو مکلف ظالم حج باندې فرض دی هغه ورکا بچو د مال پرې دی په پیزو پیټو بابا خلیشم او په شلو جانې ما دونو بابا خلیشم امولیان په زمان رجی اخریو دا تختین واب اخریو شنڈی براکا جنت الفردوس زیدی امولیان وی اگر رجی مجی اخری دا دریم او دا جمعی ممینا گندون اخری او بیا چی پاسی و تصویر که مجی جنت الفردوس زیدی
سویټه باندې روجه خوړلې کنه او رسېدلې دي او بیګا مې په خوب کې لیدلې او دې په جنت کې لګیا او ټوپونه یې وهل دوزخ کې پروت دروغ وایي دا زموږ اسمانان بلار کې دروازه به وایي چې بیګا مې ستا والد صاحب په خوب کې لیدلې او زه دا یې ته راغلم او ما ته ویل چې او څنګه وکړه والد صاحب جنت کې روان او ډېر شکر الحمدلله نور څنګه څنګه خبره اترې نه چې داسې ولې وو او داسې شنه بابونو په هغې کې روانو ماشاءالله دا خو مولوي صاحب خدای دې خوشحاله کړه زما پلار داسې لیدلي وو یو خبره مې راته کړې چېرته ته وې دوی له مې وویل چې ورته ووایه یو 15,000 روپۍ تاله درکړي خوب دې دروغ دی خدای سره مو توکې جوړې کړې الله سره مو کیسې جوړې کړې او خلک مو منځونو نه وویسته ټوجو نه وویسته دا نه پوهېږي غریبانه وایي بچه راشه په 2 پیټۍ څه خلاصېږم سره پاره منځونه په 3 پیټوا څه خلاصېږم سره پاره منځونه او هغه جانمازونه بازار کې هغه راواخلي نو دا ملیان یې بیا خرڅ کړي په دوکاندار هغه بیا مړی له ورکړي خرڅې کړي نو دې بیا په هغه خرڅوي هغه جانماز دې حد ته رسېدلي په لاسو کې دومره چې پړ شوي چې په هغې څوک نه مونځ کوي او نه پرې بس کوي هغه کړې ده دا راکړې جواب تابعینو کړې ده امام ابو حنیفه ویلي دي امام ابو یوسف او امام محمد ویلي دي نو بس یې کړه صدقه کې کوه صدقې نه مړي پسې معتدله مذهب دی چې ثواب ته رسېږي موږ یې رسېږي تخصیص د مکان یا د زمان یا د حقیقي پسې او د شریعت یو حکم ګڼل او دا موجب د ثواب ګڼل او د دې نه کولو باندې نګیر دا بدعت دي مولانا او دې پسې پسې مه ګرځئ دا پسې مه ګرځئ دې څیزونو پسې خاتونو پسې دا خیراتونو پسې او دا ټوله ورځ پسې ډوډو پسې فروجو پسې دا درېیمه ده او څلورمه ده د ډوډۍ وخت لیدلي او په هغه وخت کې ورکړي او دوا به وکړو او بیا ناسته چې کله ډوډۍ تیاره کړي چې یاره جي دوا به وکړو زه ځمه نه مولوي صاحب مه ځه ډوډۍ به وخورې بیا به ځې یاره جي بس ترې به وم که نه ډوډۍ وخوره وارشي سهار 9 بجې لاړ شه د ډوډۍ وخت دې وپېژنو چې ګورې راواخېستې وپې زه ځمه ځان له جواز پیدا کې یاره جي زما مرۍ خوب ده او زما روجې ماله نه دي ښه او خیر دې مولوي صاحب کور ته ماشومان راغلي هغه ګورې کور ته یوسې او یا د پلاستیک کوټې ځان سره نه ته مخکې نه وړي په هغې کې هغه روجې ورواچوي چې کور ته لاړ شي نو پاکړه ته وغځي نه یې مرۍ خرابوي او نه یې بل شي خرابوي ایستا دوبره څه ورته ویلي کېږي دا دوبره سوریشه بیچې بی چې دا سپک د خر بچیه ملایان دې ټول په شرمون هلکه دا فیسبوک کې رانولې ما غرق لګیا په ګنانو باندې ورپسې یې شکل ګنان به یې تپشه کې ګورې اوس شام ورانه تاویلات مه کوه ورپسې شه هغه بل شي پاتې سورې دی خیرې نه کوي زه ورپسې شه باب مولد المحدثين كالقبر وقول اصحابه حوله يخرجون من الاجداث القبور بوسعه وثي الباب الصحابي یو خبره کوم چې ټول میان کې خبره کوم د مسلې نه هټ مسله نه بیان مسلې نه هټ یا جواز او یا عدم جواز به طرف ته کېږي ورښتیا وایي چې دا شی نن د علماو د مولیانو د هتک ذریعه ده که نه خلک وایي دا مولیان سخت پالي دا خیرات پالي او چې په مقبره کې ورکوي هم په ډېره لویه بېعزتۍ ده مولیان صاحبان دلته راشئ راغونډ شئ راغونډ شئ والا ورولي ورته ما مخکې خو دې څوک ولي ما پوه کړي دي ټول خدای فضل یو خو دې سین نه ځان ساتي که چېرې چا راکړې مې بل چا راوړی که کوم جانماز راته کیم دي ما پوه کړي چې مه کوئ دا چا خو که کیم دي نو زه بل ملا راوړم زما په جانماز اکثر جګړې دي یو ځل په خدای خیر په بخاري مخکې لګېږي بخاري مخکې لګېږم دروغ نه او دروغ سره وایم په جانماز باندې چې ما جانماز ایماندار خو ما جنازه وکړه نو زه جانماز نه مې یو خپله لرې کړه بله مې پرته وه او دې کې 2 خونان راغلي دواړو را پورته کړه چې جانماز یو یې زه والم بل یو ګوټي نو بل او زما خپه بیا پاس و دې پکې بانډه کړه الله یقین وکړه بخاري مخکې
Yaramavi Dios darman de dos de la cúpula de pepo. Basta sabato que te cuida na biahe. Yaqin pa khudeu ka che pade sher pau ke pasqat jagalo shwa yawm mulad bil mulad lasmat. Sangat aku nani. Sabi tu mula dah. Kaget. Tahu masih malah. Boleh sate mana. Gulam ya sefni ke Malaysia. Gulam ya sefni ke Malaysia udah tak. Dari sadero tahu. Dari modal sih saya beri. Orang kadar bakau di nas bakau sama dalam sih. صاحب من معتمد سے مستندان ہوتے جنازے لبزو تکلی کان خلق جو مدرسے امداد منگلا الاړو جنازه شو پکې دا کوړي علماء راغلي واغې سره به امداد جمعه ته تاسو مهرباني وکړئ ټول علماء جمعه طرف شي او جمعه طرف تکالیف خلیت کول دې بنیانو نه پیسې ورکولې نو مطلب دا و چې د جمعه کې به ورکو د عوام ته خبره عوام اشاره کوي هغه نه واغشته جمعه تراله کې ناستل 1500 روپیا ورکولې یو دا هغه زمانه ډیر شي 1500 ده او یو جامع ورکول مولانا محمد نصیر صاحب د خدای پاک په کې دې مدرسې کې مدرس او معتمد انسان نیک انسان الله دې وبخي هغه تاسو چې کوم ناظر هغه سره ساده هغه کې جامع صابیه صاحب مدرس زموږ ټول علماء ناستو موږ پکې ناستو هغه 1500 روپیا یو مولانا ورکول پیسې سره او جوړه جامع به دا ناظر د صادر نارښتې اوبه یو لګیا د خاطر تقسیم او بل علماء طالبان جمعه شته دې غریب قدم واغشته یو کسې یې نو چې یې څه وته وجه د پرېخ مته مهرباني وکړه نو هغه اخون مولانا محمد نذیر سے پیسې ته وکړي لاندې پیسې هغه غریب خو تیز روان او ویشلې زر چې پیسې ته کوته واچولې او یې دې پرېخ ودو هغه قدم واغې ته پیسې چې پیسې تر شو کوشلې دا تر عورته پورشلې دا وقایع ده عورته پورې پیسې په پټو په کمزور وي هغه څه کل شو عورته خبره خدا یا او سیبا اخانت ولا ولا تسلسل نه او کدا څنګه او دا یو مولا څه په پاسه ده هغه پاسه پیسې ته راځي وته وایي هغه دې ساده او کې دا غریب حیانا مولا محمد نذیر سے بجې وسره هغه ساده اخو بلری کړه او هغه هیوله پلاس کې ونیوا هغه پلاس کې ونیولا او هغه ولاد مخلو دامه والے میا سے بابا تو بھی بات کیسے تطوحل نہیں ماذا تجمع تراوز لي بفقد الإطلاق وبحر حياتي بدل شيء هذا محادم ولا لا صار دي ولا كيف أو يشتغل بكار دي نعم أو دا عليه ده رجال كم يوم بس تمام كده بعد ذلك إجازة الله يقوي نور الدنيا ما بخبله فتورنزور كي يو صلي وسمرة دي حرامي بدي مولانو پروتوکل کو اسحاق کا تفصیل هغه دا خلق ولور د خندق جو له ورکو والا دا څه ورو ورو بل لا ورغه والا او واد به کو وان ما خطا کوي شي دي وان ما خطا کوي شي دي کله زه په ولانو ما هو تاسو نه قتل دې وي او له ما پلان کې ودیګه دا څنګه دا طریقه د صدقې ده دور غورځي د علماء قدر تاکي غدي مال ته وشي دا وي او به دا چې وي خلک د دې د ګوري مليان شرمه چې ورمه خطا کوم چا وا خطا کړ یو بیل شپک پکې پښتانم نه ستوري باندې ما مليان مشرمه پلان کې نه پاسه یو درو مې دا بولاله ته تا پښتون دي بل مې پاسو مې دا بولاله که تا پښتون دي بل me pasó, me estaba hablando de que está postún de me murió, ¿sí, hermano? Mucha me da,
داسې مې برابر کړ داسې چې سمه نه شو بې خو بس رنګو مقبرې ته چې لاړ شو ته جنازې له صاحبه یو امام ځان سره ماشومان بچي پروستي زه ورپسې شه زما تاسو سره دا جواز او عدم جواز قضیه به یو طرف ته کړو زما وروڼه والله که دا خیرات دې در باندې پېر دا پیسه مې در باندې نه ده پېر جایزه ده حلال هم ده دا به مې نه ده پېر دا د بېعزتۍ شی الله یې تاسو له خپلې ډېرې درکړي او د دې احتیاط نه او د دې څښا په سترګو نه چې دا پټې دې نیولې سماتونو ته او خیراتونو ته دې نه خدای ساته خدای مو خپله مالدار کړه چې یعنې علیا ده نه خدای پاک درکړي خدای نه یعنې سفلا نه ساته الله بادشاه دې زما په ذات ته رب قسم چې بس موږ هم حریصین یو دروغ نه وایو زموږ په ټولو په سترګو کې دا شی پروت دی او موږ د الله ذات باندې ایمان لرو رزق عزت ته خو به خدای درکړي زما خبرې به منې که خیر انشاءالله په مقبره کې مې په خواب کې ولیدل وار به راباندې کوم ورپسې الإنفاذ والإسراء وقال أعمش إلى نسبه يفيد إلى شيء منسوب يستبقون إليه والنسب واحد من نسب مصدر يوم الخروج من القبور يسيرون يخرجون حوله يخرجون من الأجداث سجدات الظهور مراتي بعثرت مناء سورت بعثرت حوزي جعلت أسفله أعلاه جبيكا إلى نبر روباسي نقبر نبر حوزي إيفاز يوفزون راغل الإسراء على علمة إلى نسب يوفزون يو شيء منسوب تجي خلقتي أنا كويدين بفمرنا دي كل بدان نسبه دقة بروانوي نسب واحدها نسب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون شابده وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير منصور سالم وبيتنا بعبد الرحمن الألين قال كنا في جنازة في بغينا قد فاتنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعنا حلقهم غرقت بذيك وخاش كل بكيدا ذكر تباقي غرقت ويها ومعه مرصد فنكث ولا يسكت بمرصد ثم قال ما منكم من أهل وقت تقدير بباب کے وما من نفس منقوصة إلا كتب مكان من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيد أو سعيد فلانی اے مولانا جو سنو نو آغا دا جنازه اعلان نو آغا زوی ته وی سه اعلان یو وی بابا وو مې نه لري دې پاش نو مضبوطه سپېړې و استا خدای په خو باسا صرف مخبرات معلومه وکړه نور واو نه پروا مونږ ولا سار وخت او دا ندی لا خونه ولې چې مړی وشي او خاط پکې نه پنځه شپې ته زره کندل دړې کندل دې نو خدای په کومه اسی وکړو دې خدای څو سخت او رساو دې روپې پکې نه خبر وي دا خدای تباکا په دې ګرمه کې راو کړو وي دې خدای په دوزخ بیا خیرې کوي سپېره بچي شي پکې او چې ولا صابون ورکې وکړه کی اوهو وي په دې مور لا وای کلک صابون دا د صابون کارو خدای تباکا یا خیرې کوي داس پیره به سمته پته ده دا خونه او دا چې مړي 10 بجې وي دا 9 بجې په مقبره کې ناشتي او قبرونو ته ډډې وای او خوشاله خوشول باندې باندې چې خیرې مړي شوی دی او ساده هاي باقي سړي په دې هغه خپله په دې کې مړي شوی دی او ساده دا د دوی کاروبار دی او بیا جمعې له درې مې لا تر پنځه په بده ګرځي او بل یو شی شروع کړی دی خلا بل ته بل شی دوی سار د په دې وطن کې یو رواج دی شریعه مسله دی رواج چې خلک یې په لوړو لري درې ورځې دي دا د مخالف دم ګناه په شریعت کې دا نه ته جهاد نو سار وختي دې اعلان کې موږ یې خدای خبر کړی کې نه کړی دې مقابله سره نه نو سار باندې پیدا تاسو راشي وګوري او استاد پر هغه سار وختي او زموږ مړی ته تلاوت کوي پوره ما ولا ختم وکړه هغه مله پیسې راو سره ورکی نو واته 100 روپے جیب کې وای او هغه خپل خاوندانو ته موجود استاد یې وته هغه مله پیسې دا ریواج اخر تمرد پیسہ ورکه کلا پیسہ رزق خدای په لاس کې دا د بیزته پیسہ د عزت په طریقه څو درکې کلا
بدعتي بشكل كيوانا لي دوسر بسيشة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتكل على كتابنا وندعو العمل فمن كان منا من اهل السعادة فسيسير الى عمل اهل السعادة واما من كان منا من اهل الشقاوة فسيسير الى عمل اهل الشقاوة. وقال اما اهل السعادة فييسرون لعمل السعادة واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الآية وما جاء في قاتل النفس قاتل النفس كيو انسان قتل نفسه کی مولانا سے بس فضیلت نہ ہوئے گا جنازہ بفکے کے بنا کے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ فقاتل دا نفس بجنازہ لے در امام ابو یوسف قول او پر نسائی کے او پر دیرو کتابونوں کے فسوننوں کے یو روایت منقول دے جابر ابن سمورہ اگر دلیل نسی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أوتي برجل قتل نفسه بمشاقة أوتي برجل قتل نفسه بمشاقة فغشو يزان وجلب ومنكره فلم يصلي عليه رسول الله مبارك بجنازة. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقة فصوات صلاة فلم يصلي عليه. امام اغا حدیث بشرط امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو قرآن ما غیره لیکن مولانا صاحب جماہیر کے سمر دی نو جنازہ قائل دی طرف احمد ابن حنبل وی خلیفہ دا مسلمانان رضی جنازہ لے او نور عام خلق دی فکر او زمون نمگوری بعد فقہاو لکلی دی کہ مشر عالم دی فنکی او یو عام مولا و عام امام دی پی جنازو کی او که پیغمبر مبارک ندکڑی دا زجرنے پی ندکڑی لکه پا مدیون کی پیغمبر مبارک جنازہ ندکڑی بیسولو علیہ بیسولو علیہ نو مدیون باندے کو جنازہ اندر کل جائز و مشروع دا نو زجرن پی پیغمبر مبارک جنازہ ندکڑی و زمون دلیل سرے رسول اللہ مبارک فرمائی صلو علی کل بر و فاجر فداری قطنی کے دا روایت صلو علی کل بر و فاجر اور فبر روایت کی راضوی صلو علی من قال لا الہ الا اللہ صلو علی من قال لا الہ الا اللہ. اور مسلم شریف کی روایت تی وورا اصل براشی انشاءاللہ العزیز مسلم شریف کے اور مشکات کے مویل الفاظ سے دی رسول اللہ مبارک اللہ دورون آنے یو بیمار شو نو غزان شمرد لاسونے دان لکٹ یو صحابی خوب بولی دا بید اللہ رسولہ کوئی چھے اغا کم الگ زان للاس پریکڑو پا خوب کی بیقولی دا غطا یدے لاسونے پٹکڑو پا یو باق کیو میں وطاقوی چھے اللہ دا سر سوپرک وی اللہ او بخل فدی سبب کہ میں ایمان روڑو رسول اللہ مبارک او بخل نو ایمان وطا کہ لاسونا دی ولی پٹکڑی دی لما غطیتا یدیکا وی قال اللہ تعالی لن نصلح ما افسدت علیکا لن نصلح ممکستانک و دا اغسد جدا اللہ دی فقبل فاسد کری دی رسول اللہ مبارک دعا اکرام اللہم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر نقول خوب خود دلیل نہیں خوب پیغمبر مبارک داغے خوب تصدیق دلیل نو دینا سبالو مشوا کہ قاتل دا نفس داغا دا پار پیغمبر شروع دعا کرے نوچے دعای والا کر جنازہ پہ کو جنازہ دوری او قاتل دا نفس کافر ندے دا زمان دلائش تو نہیں دا کڑی زجرانی پہ ندے بعض علماء وی قاتل دا نفس اغا کہ دی مستحل دا قتل نفس وی نبیانا کافر دی وربسی مولانا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بميتة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال من قتل نفسه بحديث كتاب الايمان والنذور كلا روان خذ بيوايا من حلف بملة غير الاسلام كاذبا دوی دمالی پا یهودیت قسم دمالی پا عیسائیت قسمی نو تابعا فهو کما قال کافر خدا کتنا ولی لیکن لفظ دا کاذبان رانے
اخو که کاذبن وي او که پرشتیا وي او چې یهودیت مقسم بهی کا نو کافر عظمت دی نو کاذبن قید نه لګي در حقیقت داسې دی چې کدا کار مې کړی وي د به کافر او په دروغ او یې کار یې کړی نو په دې د ټولو ائمو اتفاق دی نه کافر ولې نه کافر دی په دروغ یې ویلي دي نه کافر کما سر چې سکري نو د به کافر مو سکري نو ټول ائمه اربعه په دې متفق دي چې نه کافر کېږي ولې دا مطلب دا چې ته ما ته کافر نه وې او نه زه کافر یم نو دا خبره مې ومانه دروغ مې وې په دا مې ومانه ځکه نه زه کافر یم نه راته ته کافر نو بیا په هو کما قال دلته ولې راغی دا زجره نه وي چې داسې مه وایه زجر دا وجنه ومن قذف بحديدة عذب بها في نار جهنم بس او قبل حديث ده بشر برابر نو جابر بن سمرة ذوق البزيشة قال وقال حجاج بن حاتم حدثنا جرير بن حاتم الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فنسيناه وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جاءه فقد نفسه فقال له بداني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة لو مستحيل نو بالكل حرمت عليه الجنة جنت بمكمل حرم شو كافر او كمستحيل ندي نو دخول اولي او يا قبر کې ورپسې شه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا ابو زناد الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعمها في النار باب ما يكره من صلاه المنافقين واستغفار المشركين وهو دا مخک جائز او بیا رستو ممنوع شو شابته رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير شو كان او دا دې رستو مرا روان دي ان تستغفر لهم ولا تستغفر لهم يعني مخکې جائز اگر چې بخي په نه خو جائز او تعلیم پر غلط جائز او رستم ممنوع شو شابه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس وقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ورشمير دا خبري يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت ما أصدقت الاستغفار يا أخذت الصلاة عليه لو أعلم أني زدت على السبيل يغفر له لزدت عليه قال زدت جزاده إهداء قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من برهان ولا تصلي على أحد منهم تابت إلى قبره وهم فاسقون ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پرې د جنازه پیو کې د بچو د قوم طالب د قلب پیدا کړو قوم او خضر إني أريد أن يسلم قلب من قومه وبيوم أغا قومه خذي مسلمانا أو صناع الناس على الميت لك مناسبات ولا جنائز وثروات لماذا كفريك وصفمري فتفت هذا جمدين احتراس شو ذكا جمدي دفار سبب تكبر قردي او دمړي د پاره مسبب د تکبر نه ګرځي نو کولای شي ورپسې اشاره وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مر بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مر بأخرى فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا اتيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا اتيتم عليه شرا فوجبت له النار وانتم شهداء الله في ارضه وبه قال حدثنا دلته یو سوال راځي یو سړی به خراب سړی ګناهګار وي او خلک ولا ثنا د خیر کوي نو وجبت په دې ثنا باندې جنت واجب شو دا خو د ډېرو نصوصو مخالف دی په ډېرو نصوصو کې دا دي چې الله تعالی انسان له جنت ورکوي او عمل ورکوي عمل کماله ده یا په خپل بدن دا څنګه مسله نو دې کې د علماء دوه قول یو قول دا چې بالکل په ثنا الله پاک جنت ورکوي او دویم قول دا چې نه په ثنا نه ورکوي په هغه ثنا ورکوي چې دغه د صفت وي راځو دې خبره لږه وکړه کومه خبره دغه دا اوصاف وی او ته ذکر کړل والله بوله جنت ورکوي ګناهونه چې کوم دي هغه خدای معاف کړي او جنت بوله ورکوي او اوصاف پکې او کدا اوصاف پکې نه او دلته ولې ځکه دلته کې
اسنو علیه لفظ راغلی دی او په بل روایت کې شهیده لفظ چې دی لکه شهیده نو عموما په یو محمل کې یو دوه حدیث راشي او د دواړو الفاظ مختلف وي په یو بل باندې محمولي نو دې کې ثنا مطلقه ده هغې کې مقیده ثنا ده چې شهادت دی نو دا مطلقه په مقید محمول و او شهادت هغې ته وایي چې د زړه نه د زړه نه هلې چې هغې کې صفت وي چې هغې کې صفت دي نو د خولې وي خو د زړه نه نو دې کې ثنا ده بل روایتو سره روان دي کې شهادت دی نو له دې نه کم یو صفت مراد شوی و عایشه به دی چې هغه کم یو ثنا مراده شوه شهادت والا شهادت په زمین القلب وي چې هغه کې هغه صفت وي او ته ووایي هغه صفت وي او ته ووایي دا د دې خلکو شهادت دی الله د دې کار د دې خلکو د دې شهادت د وجې نه لفظ شهادت دی الله په هغه رحم وکړي او ګناه وکړي ما په تاسو د مولانا صاحب یو خبره په اول کې کړې وه یو د خدای قانون دی یو د خدای پاک رحم دی دا د قانون نه بالاتر د خدای پاک شو بعض علما لیکي بعض علما مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په الکنز المتواری کې دلته لیکلي او د عبدالله ابن عمر یو روایت یې راوړلی دی ورخه هغې وایي که دا صفت پکې وي که نه خو چې مخلوق خدای صفت وکړي الله پکې وکړي او د هغې کې د عبدالله ابن عمر یو روایت راوړه هغه واورئ نو تاسو اشکال به ختم شي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ان العبد سيرزق الثناء والستر للمیت دا الله د مسلمان په زړه کې ورواچي کې راته صفت ان العبد سيرزق الثناء والستر على الميت نو دا د پړه کې خدای پاک ورواچي نو چې کله دې د هغه صفتو کې نو حفظه چې کومې فرشتې لیکل کوي هغوی څه وایي اللهم انک تعلم خدای پاکه ستا خو علم دی چې دې سړي څه وایي وتعلم غیر ما یقولو اللهم انك تعلم تاخو علم دي كده صفته وتعلم غير ما يقول وتعلم يعني بدي ميت غير ما يقول فيقول الله اشهدكم ويقول الله سوي اشهدكم اني قد غفرت له ما لا يعلمون فيقول الله اشهدكم تاسو گواهان کوم انی قد غفرت له ما لا يعلمون وقبلت شهادتهم على ما يعملون انی قد غفرت له ما لا يعلمون كده گناهونه دي لکه پیږي کنه وقبلت شهادتهم على ما يعملون دې کوم عمل باندې شهادت کوي مولانا صاحب د انسان په زړه کې الله پاک صفت او ثنا د میت ورواچي هغه یې وکړي او موجب قدما منذ او دسم نه دي دا تفسیري اخو جنت او د الله په فضل دی دا عمل په یو اماره ده زه اوس ورپسې وبه قال حدثنا كان بن مسلم واستغفر قال حدثنا داود بن ابي فراج عن عبد الله بن بريده بن الاسود قال قدمت المدينه وقد وقع بها رجل فجلس الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازه فاثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خير وصور رستم الشهداء اذا مكيكم انتم شهداء الله راغلي مكيكم شهداء الله راغلي شهادت بن سميم القلبي ذوق الفصيح فقال وجبت ثم مر بالتعذيب فاثني على صاحبها شرا فقال وجبت فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد بخير ادخله الله الجنه فقلنا وثلاثه قال وثلاث فقلنا والثاني قال والثاني ثم نسال عن الواحد وما جاء في عذاب القبر وقول الله ولو ترى اذ ظالمون في غمرات الموت والملائكه برزخ بين الدنيا والاخره حجوم کے غالب خبر دے غالب ترے خبر روزه کې دا خبر ذکر او شابه والملائکه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون نندر کو نن خو دې خبر را کړه عذاب قبر مراد ده قال هوان او هون هون هوان سپکوالی دوی او
او يومان دې وخت ویل کېږي او ورپسې شاه وقوله سنعذب مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم دا د آخرت والا دي شابه دي وقوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب كل عذاب دا قبر دي ولي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة دا الآخرة ولا دي شابه دي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قمة بن منصور عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره وجدتم شهد أن لا إله إلا الله أقعد المؤمن في قبره رجوايا لا روح يديك جسد يديك قبرك جسد أقعد لفضل شابتي وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذي آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبه قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر وبه قال ويذل الله الظالمين والبصير شابتي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انصاري قال حدثنا ابي بن عمر رضي الله عنهما اخبره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القريب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا وقيل فقيل له تدعو امواتا قال ما انتم يسمع منهم ولكن لا يجيبنا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يعلمون الان ان ما شق بالتاويل كيف پیغمبر د صریح قول په مقابله کې موږ د تعویلات نه منو اجتهاد نه منو شابه أن ما كنت أقول لهم حق وقد قال الله إنك لا تسمع الموتى وبه قال حدثنا عبدان قال عن يبي تعرض من اهتدى في الاسماء ده سماط وندى ثورة ولا شيء كوني ويجي فخبرك والفتيشة عن شعبة قال سمعت الأشهد أبيها المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقال أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال قبر استعمالي کی فرقنا قبر دي كفريتا ويكفات جسد فروتها فقالت نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بعذاب القبر وكذا عائشة صديقين أغا نصارت وزمان في كذا خذلنا جورنمني نبيه جهر بشوروفه يا أخي وتدعى عائشة خيال نموسي والخيال بيدا زاد غندر عذاب القبر حق وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني موسى بن شهاب عن عروة بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قال تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك سئل المسلمون فلما ذكر ذلك سجد المسلمون سجدا وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن قتادة عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنهم انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اتيته في قبري وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قران علي فتاملكان فيقلاني فيقولان ما كنت تقول بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له كنت الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا قال قرات ذكرنا انه يفسح له في قبره ثم جاء الى حديث انس قال واما المنافق والكافر فيقال ما كنت تقول بهذا الرجل فيقول هذه كنت اقول ما يقول الناس فيقال هذا ولا تريدا ويزرع بمطارق من حديد زربة فيسير سيئة يسمعها من يليه غير الثقلين باب التعوذ من عذاب القبر وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعدوا في قبورها لفظ لو قبر کے پروح نہ دے قبر کے مجسد پروت دے وقال النذر واخبرنا شعبة قال حدثنا عن قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا معلى قال حدثنا ابن المستمع وقد قال حدثني بنت خالد بن سعيد بن العاص انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر پیغمبر ولې تعوذ کوي امت داوري او یادا چې دهشت خو بار شاده او عذاب د قبر نه مراد او د یوازې هغه عذاب درې را الله طرف ته دا وحدت او یوازې وانه دا پسړی او هیبت راوړي ورپسې وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا دعاء کوي او ربكم تضرعا وخفيا فده امت اورول کوي شابه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال باب عذاب القبر من الغيبة والبول وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا تاخذ ذات ذكر کړه او دې وجه مې ویلو چې
أول سبب عذاب قبر نشبه. قال حدثنا جرير الأعمش المجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا ربا فكسره في التين ثم غرد كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا باب الميت يورث عليه مقعده بالغداة والعشي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات ولد عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعده من أهل النار حتى يبعثك الله يوم القيامة باب كلام الميت على الجنازة كلام سوى خالد خماوينا خالد تاويلات مكوا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الجنازة فاحتملها الرجال ولا أعناقهم فإن كان صالحة قال قدموني وإن كان غير صالحة قال احنا يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ويسمع الإنسان لصعيقا وما قيل في أولاد المسلمين وقال هذا كما تقول كتاب العلم كتير شيء نخاف شيء كتاب الإيمان كي ذراري المؤمنين وذراري الكفار كشافته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مات له 3 يوم لم يبلغ الحس كان حجابا من النار أو دخل الجنة. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن هريرة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت أنه سمع أنه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضع في الجنة. وبعد حضرات مرضع مجانات دار ظاهر مرضع غير مراد مرضع سبب دا انسان دا ربوبیت تے اللہ به مجانات کے ربوبیت کیو تربیت کیو کامل پہ لیکن مولانا صاحب بعض علماء وچنا دا بعض دنیاوی اعمال و تکمیل خدای مجانات کے ضرور نه بعض نور معلومات خو چې کړی شي نو نه په هغه باندې بالغانه او دا بعد تکمیل کیږي د دنیا نو د دنیا د دې عمل تکمیل به الله په جنت کې موجوده په ورګرځي دا غواړي بعض علماء موسی علیہ السلام چې یصلی فی قبر رسول الله مبارک وای ما ولې حدیث هم صحیح نو دا یو عمل په دنیا کې د نفلو هغه د تکمیل کې احمد ابن حنبل خلق په خوب کې لیدل دي چې درس یې کاوه نو دلته کې درس الته درس جو تکمیل کېږي د بعض اعمالو په دنیا کې کوم عمل کوي د تکمیلي دي که تشریعي دي نو هغه ولا الله د مرګ نه پس جاري وساتي په جنت کې جاري وساتي باب ما قيل في أولاد المشركين. وبه قال حدثني باب موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. لا محمول فأغا وقتا إلى رسول الله مبارك علم ددينو إذا بجنت دي وكدوزة تبت الله يبينا كرل ومبغى الله أعلم بما فأغا كانوا عاملين إني بس أعمل قلت بس أعمل كي نمارنا فاس نخش عليه عمل بكي أو كذا خفقان عمل بكي خان ديبا أو كجاري با أو تشغي بوي أو كضحك فتنشتا أو بعض حضرات وي بما كانوا عاملين أي بما كانوا صاهرين إليه أو بعض حضرات وي على تقدير البلوغ الله تفتح وكذي من أي وجه ودي بالغ شيء تبص عمل خطب ولو سكر الله فعلم كداوة كذي ما فريت وبالغ شيء أو ده إيمان عملك أو نقص قول جنة او که الله علم کدا و کدی می پریټ او مرکړې مینو د کفر عملي کوو اوس نه بدوله لیکن دا جوابونه دا دویم جواب کمزور دي الله بغیر د عمل نه چلا دوزخ نه ورته جنت ورته دوزخ نه ورته الله اعلم بما كانوا عاملين دې څه عمل کوي فقبر کې خوشاله خندا شغي سوي يعني دا محمول فأغا زمانه رسول الله مبارك الله علم دي مطالب نورانا ويجي فقبر او رستو بيا پیغمبر مبارک دا الفاظ راغی چې كل مولود مولد على الفطرة ودي مبارك بالفطرة ولا كافر شوی نه
او بل روایت تبع لآبائهم وأولاده او بل ابراهيم عليه السلام يقول يذبحونه اولاد الناس فتفوز شو اولاد المشركين هو اولاد المشركين دغت دلائل الديانات تبت او سوقي خوري ماشي مرجوح قولي سوقي اعراف کے بشي اغا مرجوح هم دي ودا اعراف منتهى بیا جنت سوقي خادمان دا اهل جنت ہوئی لیکن دا ما کمزوری قول کردا ہوئی لو فرمتے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو يزيد اليسي وسمع ابا هريره رضي الله تعالى عنهم يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال هل نظر مما كانوا امرين. وبه قال حدثنا وقال حدثنا ابن ابي زيد بن زهري نبي سلمة بن عبد الرحمن النبي هريره رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفتنه فابواه يومئذ ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمه تنجب البهيمه حتى فيها جدعاء. باب وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ياخذ مخكي باب فصل اذا قبر عذاب ذكر كيه او يا بابا كذا ترجمه الباب كده من باب صنوف عذاب القبر صنوف عذاب القبر فلا خاملي قال يوشان قال بلا شان بل وما بطاز قوي شيء فاثبت مراد نو قبر غالب دي اكثر قبر كي كلا بدرياب كلا حيوان كي اكثر قبري تعبير بديل صنوف عذاب القبر والقوى قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من راى منكم الليلة رؤيا قال فإن احد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل راى منكم احد رؤيا قلنا لا قال لكني رايت الليلة هذا خوب لله معراج مناميره حين اتياني ما ندوسر راجل فاخذا بيدي ويا بيدي فأخرجاني إلى أرض المقدسة بعد ويجي شام زمكة مولا فشام زمكة محشر بي نزكا وبعد ويجي نا يو بلا فاكا زمكة واري وكذا يو صلي ناس ورجل قائم والولا بيده بعد ما قري دمون دموسانا نقل كي إمام بخاري وي أغوي ما إزالة فاستقبل ندي وريد الإدام إلى بالمرقرين أغسل بيده كاللوب يو كاللوب بيدا أسبني كاللوب كوندا ودا لا كتو كوري شراكا كاللوب كوندا إذا بورقا فكوي كي برو دي كرو باس دا أسبني يدخل داخلي بدا كاللوب ووخيرا دي بلکہ داخلہ وہ حتی یبلغ حکایت حالی ماضیہ تیرا سیدبا سرد سرد یہ وقتی کی ور قراب اختصر سبیو ثم يفعل بشده الآخر مثل ذلك أغبيه فدعوا بي يلتهي وجور شوي وشده هذا ويعود بها وأفضل بيسمع مثله لا بيشلو يقول بيوشلو ذا بجور شوي يبيا بيداشلو وقل بجور شوي وقلت ما هذا قال إنني فانطلقنا حتى أتينا على المستجم لاس على قفاه ثلثا بل صريح قائم على عند نفسه أو قائم ففيها لصخرة أكثر فيها يشتكو چپڑکاو بے پاغی سردر او بے ویشتر اثر بے چپڑ پی جانے کا ماس پشو بیدا در بچے کو بویشتی سڑی ہو املا سڑی ده الحجر کو بطن بے دفع فانتلا قدیب دارا کھانی پس جراوین نورا واپس بکیدنا حتی یأتری مرستر سر بے بیا ٹکشو وعاد رسو کما ہوا دوبارہ وہ تعود کو بدنکو وقلت من هذا قال اندري فانطلق يمكريو دمك مشان عليه زيق اولاد واسعه تتوقد تحته نار فاذا اقترب اذا قرب للديشو نضيق خلق بقرة لغشو روشتشو او حتى كادوا قريب جباب جروني او تقول حميدة كتشو خلق بقرة وافزلو او بليك سوق رجال ونساء ونحرات القرمان فقلت ما هذا قال انني فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى فغار وسط مراد غارة ووزق وجه زرميانا ذيك ونار في يوم بالقاد لذين لريني قال يزيد بن هارون وابن جرير وعلى شط النهر فغار النهر يوصلوا ما في كان فلاتو واقبل الرجل الذي في النهر نهر کی تمو او دا نهر بل ذکر علی فوتکی گان فإذا أراد أن يخرج رماه أبي مثل غار سريد لرا بحجر فيوصان في فيه في فمه كل بيوغا صولة كده وافت فكر يكاني دغت لامبوزن لرحيث كانت كم زي ومخجو فجعل كل ما جاء ليخرج رماه فيه في حجر
فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا الى روضه خضراء اشناء فيها شجره عظيمه ويحكي وشيخ وسفيان، واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجره فادخلاني دارا لم ارى احسن او ابدل منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم اخرجاني منها فصعدا بي الشجره بلتا داخلك يودارك هي احسن وافضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليله فاخبراني عما رايت. قال لي بنعم، اما الذي رايته يشنق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبه دروغي فتحمل نقلتي اذا دروغتنا حتى تبلغ الافاق. ويجي فخبرك دا اطراف ګنډي کې وته دروغ وي او اطراف ودرسي. نن سبا د دې مصداق د موبایل دروغ چې په موبایل د دروغ ورسواره کړل اطراف ودرسي کېده ډېر خطر. ټول عمر خلک ټول په دروغ دي، ټول په موبایل او په دروغ ورسواره کوي او دنیا کوي. یوازې د تعلم حقاني مطالب څومره دروغ خلک څومره دروغ. مدرسه بنده شوه، روډۍ بنده شوه او د هغې پتیلې ښایي او د هغې دروازې ښایي ټول دروغ. بېلتیات راغلی هم اوس نو راغلی د څو میاشتو جمع بېلونې ده د ګیټس بېلتیات راغلی او لنګر کې شیخ خلاص شوي قرضونه یې راغښتي وو خلکو ته یې مونږ نورن پرې ورکول. دا نه چې ګني په موقع سره دا څومره دروغ خلک وایي چې دغه دنیا کې مدرسه سے کله کې بچاو ټول مشکل دا خلک څومره دروغ په دې بولیانو څومره دروغ خلک تو بیا دروغ جوړ کړي تو بل دروغ جوړ کړي تو بل دا وخت کې ولې ځکه دا دروغ په کوم ځای ویلي کېږي ده سبب شو والبسيطة فيصنع به إلى يوم القيامة والذي لا يشنق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. بين جودة تلاوت نكي أو دروز بعمل نكي ندا يفعل به إلى يوم القيامة. به دي سري سر الروح سرنا به روح ندي بيفعل به دتا ضمير راجع او دي مركب روح او جسد ندي او سر ولا ولي دغه سر محل دا دماغ سترګې اوزه خوله وګونه چې په اوري علم هغه اسباب د علم په دې سر والذي رأيته بالنقب دنا کار دي او دا صدا ولې ورکوي ځکه دوی خپله حیا په دنیا کې مردورې وه هلته بمبر کړ. والذي في النهر آكل الربا ما شاء الله سود دې خوړه څه لپاره چې ژوند پرې ښکلی تېر کړمه دا اوس پنیر دې ښکلی ژوند تېر سود دې خوړه چې زه په خولې د دې نه اکل وکړم زه اوس وینې څښه. والشيخ الذي في أصل شجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس دا که مخکې باب فصل دی ورسولوک د عذاب قبر هم شو د مخکې باب فصل دی. والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار أولى التي دخلت دار عام منها أجدا دار فدار الشهداء او د جبريل او د ميكائيل سر پورته که فرقات پیدا فوق مثل السحاب قال ذلك منزلك بما پرېږده چې داخل شي منزل ته قال انه بقي لك عمر قال پوره کړی نه دی کله چې پوره کړه نو اتیت منزلک خپل منزل له به ورشي. ورپسې شه باب موت يوم الاثنين. بالکل دا ګل دروازې مرګ ډېر بهتر د جمعې ځان له فضیلت دی او د ګل ځان له فضیلت دی دا فضیلت اضافي دی. دا ګل ولې رسول الله مبارک د وفات دا رسول الله مبارک د بعثت ورځ وه دا رسول الله مبارک د پیدایش ورځ وه دا رسول الله مبارک د مدینې د رسېدو ورځ وه. ذوق ورپسې شه وبه قال حدثنا معل بن اسلم معل بن اسلم چې دې کې زما څه دغه دی دا ولې ذکر دا خو زه ځان نه دا خو د الله وقاره پلار دې په دې ورځ مړ شو یا بل دوست دی هغه دپاره حسن صفاول بشي او یا دا ته به تمنا کولی شي اسباب ستا په لاس کې دعا ده چې خدای ما لا دوشنبې ورځ سره د ایمان د نصیب
اور بسيشا قال حدثنا وهيب بن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم قال دخلت على ابي بكر فقال في كم كفتم النبي صلى الله عليه وسلم قال في 3 اسواب بيت سهوليه ليس فيها قميص ولا امام وقال في ايام توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين قال في ايام قال هذا قال يوم الاثنين قال ارجو فيما بيني وبين الليل فنظر الى ثوب عليه كان يورد به ردع من زعفران فقال يسجد ثوبي هذا وزيد عليه ثوبين فكفنوني فيهما قلت ان هذا خلق قال ان الحي حق بالجريء من الميت انما هو المهلد فلم يتوفى حتى امسى بليله الثلاثاء يدبن قبل ان يصبح باب موت الفجاءة بغتة وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر موت الفجاءة رحمة سے لیکن اشتا ہو پتیر میں ذکر اشتا ولی کڑاو نہ ملش دا اضافی پتا کل فضیلتو لنی کلا ناگہانی مار بہتری تکلیف نہ خلاصش او کلا تبی مارے مار بہتری ثوابونو لکلی فی گناہ رہتے من وجه دا وربسيش قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قتلت نفسها وظنها خاتنا كهاني وطا لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر تصدق عنها قال نعم دينا سمع جميعي يوداد پیغمبر مبارک مخ کے ناگہانی مرگ ہوئے پیغمبر پہ انکاروں کے جزا مقبول ہے ناگہانی مرگ فضیلت شو دویم سے معلوم شوا دویم دا کہ دا مڑی صدقہ ورکولش اور دا غیر ثواب ورسی ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي عمر فأخبره أخبرت رجلا أخبره إذا جعلت له قبرا قبرته دفنته او دي ترست يوزغل على ألم نجعل الأرض كفاة هذا غيبان كفاة سمعنا تكون فيها أحيان وتدفنون فيه صاف ظفار جند ومرتوع ظفار كافدة وربسي شعب وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن وهب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في بلده اين انام اليوم اين انا غدا استفتاء ليوم عائشه فلما كان يوم كله استفتاء اصل کی بتا يبدا يوم تاخير طويل يعني سر طلبه کا تاخير اذا دا عائشه نوبت تقرص من تفات شما أبده الله بين سهري ونهري ودفن في بيتي وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمرو بن هلال عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي اتخذ مسجدا وعن هلال وعن هلال قال كان عروة بن الزبير ولم يولد له وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام البعير دقوق بشام رفش بشام بيته طول الصحابة شروع من كان ذكر شابت وبه قال حدثنا فروض قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا ببنائه فبلغهم قدم عليهم بحضور الفاقة وابو بكر وعمر ديوان فزمان دا وليد بن عبد الملك ديوان ورقريبتا واخذوا في بنائه نبيت مبارك جوړول نو د ویښنې بنیادونه راښکاره کړل فبدت لهم قدما یو قدم ورته راښکاره نو دوی په هیبت کې شو وظنوا دوی ګمان وکړو چې دا جوړ قدم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فما وجدوا احدا يعلم حتى قالهم عروة تابعي له غوي لا والله ما هي قدم النبي ما هي الا قدم عمر قال عمر قد رسول زمانه بس او ګور هغه پیژنده دا عمر دغه به د پیغمبر مبارک لري هرچا قدم پیژنده لګي او دوی مدا کې قرینه پیوا ځکه چې د رسول الله مبارک قبر کې دی کنه هغه باندې دا نو وګو سره د حضرت ابوبکر سره په د ابوبکر نو د ابوبکر د وګو سره د حضرت عمر سره دی او عمر د دغې په نسبت د جوړو نو پیدا وعن هشام عن أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا تدفني مع صاحبي ببقيع لا أزكى به أحدا تزكية لكم به فلي خولوا أبدا تزكية ذاك خلق وبيا زمان صفتنا غير رفاق بيبي وليرة دا يدي سرطة فانتا نا ما نقبلوا مرغلوا سرطة
أخاك سدي مرتبة سيجي وبنيانا والفسيشة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن الحميد قال حدثنا حسين بن الرحمن عن ابن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سألها عن أخرى مع صاحبي قال كنت أريد لم يقول كريم ولأوسرنه اليوم على نفسي. ندو وجه شوي يودا كذا عمر بغورا كم دوم دا كذا سلا قلبي وخلقه كرا ولم سبب خلقه كذا من تقبل تواضع يوم فلما أقبل عبد الله بن عمر متوجه وقال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال منيس لي شيء أهم ما تدري مرجعنا وجه قبض من بيام يوسف السلام بواجبه اي وقت ده جامدیم کیدی چې زمانہ حیا کوي دوباره دې بیا تاسو کې ثم قل يا استاذ عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادخلوني وإلا فردوني إلى مقابل المسلمين إني لا أعلم أحدا أحب بهذا الأمر من هؤلاء النفر التي تدعو في شويفك وشبيع وفات شبيع أولو نبيع وتبيع الأدلين فذي أمر تخلقت من هؤلاء النفر الذين توفرت أمهم عنهم وهو عنهم راضٍ ومن استخلفوا ذي كسان وذي شبكوا اجسوكم خليفة الأبا خليفة واسمعوا له واتفيهم هذا غشبكوا نمونه واغث العثمان علي والحاء زبير عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص. دا پیغمبر مبارک په مختلفو جهادونو کې وجران مقرر کړي او داسې الفاظ الذي په حق ویلي چې دا غینا د دوی د خلافت اهمیت معنی وولد عليه شاب من الأنصار يوزوان فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله عز وجل تفضيح شاري بدركي كان لك من القدم يتقدم صلاف إسلام يوصل ويكتم مسلماني ذلك فضيلة خبره ما أقات فتر يا خليفة شوي ندادم لوي خبره في فتح اعتماده فعدل الإنصاف ديوكو وبيا شهادة شهادة فقال وعمر يا ليتني يا ابن أخي إروارا أفسوس ماذا إذا سر بسر شيء لا علي ولا لي كنا فما وبال شيء ونذا ما فعل شيء ولا تقضي نعمة نريد كم يقضي روني سبيا بسرقها بس إذا سر بسر شيء وسي الخليفة زمان بس خليفة دي بس زمان المهاجرين وأولين كخير تبيد خير ورسوي وصدق وصية خير ومغيرة بارا أن يعرف لهم حق يبين إلى المتقدمين الأولين وأن يحفظ لهم ذلك احترام تاريخ عادتك خفينك وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا مكانهم يقول مدينة راكا وإيمان من إيمان الذي وجب تكسو أن يقبل من محسنهم ويوفي من مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم في عهدهم ذاوي سنة معاهدة ذكورك وأن يقاتل من ورائهم المسلمان شاة جهادك وأن لا يكلف مكلف تلك مسلمان فوق طاعتهم يقتلون ثماله طاقتهم شابدين ما ينهى من سب الأموات وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عامش المجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن العلماء لكن قدرت نوعا لكن أغم الابتدائي قالت عقائد عمل بدعات وروي باقي بدوا إن خلق نظام لا تكيني ولقاء ولي وعن شريك العاديان والعاميان وذكر نفسه هذا خدا مثال أغفل ذكر هو رسول الله مبارك ذكر نذكرني لباد الخلق وضخران الخلق ذوق المسيح تابعه علي بن الجاري ومحمد بن علاء وابن أبي عدي شعبة ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش. تابعين شوام باب ذكر شرار الموتى. لا إمام بخاري رواه لكم قدمري ناوي بدر وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما تبا لك سائر اليوم فأنت تبت يدا أبي لهب فجعلنا خيرا فقد ذكر كذا فقد ذكر وذا خيرا فشاكر فراد اختتام دوم تبت يدا أبي لهب الكشاف هلاكت إنسان هلاكي بس خاتمه رانا لو خاتمه الكتاب همیشه رہتے ہو خاتمه الانسان بس